subset of set, overlapping set, disjoint set, Venn diagram. Venn diagram बस ऐसे define by come disjoint overlapping को आसान सही था सकरान नहीं. Subset of set की चीज़ें पकी थे उस चीज़ों दा हमारी बहुत जल्दी को स्कूमा. The set चीज़ें subset में proper set the subset का proper set. Improper वर्ता मंगाओ improper set. दावा पकी हुआ है पर subset की दा पकी तरह जी. Power set चीज़ें दावा पकी हुआ है power set. चीज़ आप एक्सेप्ट करें कि डायरेक्ट बाजार आना एग्जांपल नमी पेश द एक्सप्लेन कुम तास्त सही है गोर दा यो मिसाल तौर दा यो एसेट ते पदी की दा पकी ते इन सीडी 1 2 3 4 दा पदी एसेट की इन सीडी सही दा यो बल सेट माविस तो बी पदी की दा पकी ते इन सीराजी मिसाल तौर 3 4 5 6 7 सही है दा बी सेट के पकेट से दा यो बर सेट शो सी बदी के दा पकेटा 1 2 3 दा बदी के पकेटा इनसे बदी के पकेटा रानी वस दी ता पगार सरो पूरी पूरा दा चिकम सी सेट ते पदी के दा पकेटा 3 इन सीरी जो सरगोल गालन द दी सबसेट्स द दी सबसेट ना मतलब څه ده چې पदी की چې पकेटा दा कम एलिमेंट्स दी دغه एलिमेंट्स ना واړه سټونه راغول صحیح ده دغه واړه سټونه ته ویل کېږي دا دي سری سبسیټ دي نو ګور د دې چې کوم واړه سټ راغی کم راغی ګور اول خو یو انچ پکې را بند کا 1 شو یو انچ صحیح ده دا څه شو 2 لیول پوښ دغه شانته دا بل سټ د 3 د دې یو انچ نه شو 3 د یو انچ ختم شو وزد बहुत बड़ी सुआगा 1,2 द्वयन से शवे ब्याद द्वयन से 2,3 द्वयन से दाशवे ब्याद बनूरिन से 1,3 द्वयन से पुरुष ब्याद द्रेद्रेन से शोरों का हाँ 1,2,3 द्रेन से जो बस द्रेवा लगे देगा सही यो चिरे एम टीम सरे दसिट चिया सबसिटी गोरा دا چې کوم سټونه راوړو دا یو سټ دا یو سټ دا سټ او دا سټ دې ته ویل کېږي دا سری دا سبسیټس دي سبسیټ ویل کېږي دا دین راوتی سب اټامیک پارټیکلز تاسو وایي کنه صحیح شو اټامیک پارټیکلز چې کوم واړه پارټیکلز دي ته سب اټامیک پارټیکلز دا شانتي دی یو سټ ته ویل کېږي سب سټ ځکه چې دا د دې سټ نه راوتی پدې کې اوس کته تاسو خیال وکړئ دا ټوټل سبسیټس چې کله تاسو شمار کوي کنه دا څونه دي ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 دا یو جدا سیټ دی ها دا شمار کې دا څو شو 8 شو پدې سیټ کې پکې د انسي شمار کې دا څونه دي درې انسي دي پکې نو دا معلومات ته مثال د سکوري کې چې د سیټ په څور سبسیټس راغلي نو ته به څنګه معلومه اقا پیری پایسیټ کو پکې د انسی شمار کې سوري درې دی وستل دی کنه درې سری اقا پیری په 2000 ورکی وزن کې 3 نه نو 2 پیری ضرب ورکا 2004 2008 نو دا کې اته سبسیټ تاسو خیال وکړو اقا پیری په 2000 کې دا د سیم نکړای کېږي چې 2 to the power 3 مطلب په 2 باندې دغه ایکسپوننټ واره خبر باندې پوښ لکه زر تر دې د دې سبسیټس په ټوټل څونه راغلي لیکم نو ځکه چې دې ډېر زیات سبسیټ لیکم نو دې به څونه راغلي ګوره پکې د انسی شمار سوري سلو ټول به سلور پیری ضرب ورکو سلور دی ټول به سلور پیری ضرب 2 to 4 4 to 8 8 to 16 مطلب 2 to the power 4 د دې چې کوم سبسیټ راغلي په 2 باندې هغه 4 ایکسپوننټ وایي دا څنګه دې څو سبسیټ راغلي 15 انسي دی پکې دا نه 2 15 پیری ضرب ورکو 2 to the power 5 32 32 د دې 32 سبسیټ راغلي د سبسیټ باندې پوښ سبسیټ باندې پوښ کلیئر کړه सबसेट टके चले जाती क्लियर वो सो प्रॉपर सबसेट पर ये सबसेट के द दी सेट प्रॉपर सबसेट पर कम दे प्रॉपर सबसेट आगे ته ویل کیږي چې هغه سټونه چې هغه مونږ راړو پر سیټ کې پکې ته ټوټل راځي دا سي
یو سیټ ته به د بل سیټ پراپر سبسیټ اله ویل کېږي چې کله د یو سیټ دا انسي ټولې پرې بل کې وي خو کم از کم یوه انس داسې وه چې هغه په دې سیټ کې وه په دې لاندې کې نه وه. تاسو زما خبره پوه شئ. زه مثال در کوم دې ته ګورئ. دې سیټ ته به ویل کېږي دې سیټ ته دا ون چې کوم لیکلی شي دا سیټ چې دی دا اله د دې سیټ پراپر سبسیټ دی. که چېرته دا مکمل سیټ په دې کې په کې ته راتلو او کم از کم یوه داسې انسه وه چې هغه په دې کې نه وه هغه په دې کې وه او په دې کې نه وه. مطلب چې دا په دې کې په کې ته راتلو کم از کم یو انسه داسې وه چې هغه په دې کې وه او په دې کې نه وه. لکه دا ون مکمل په دې کې راځي خو ټو او ټو کم از کم یو انسه پکار ده. مطلب ټو داسې دی چې په دې کې نشته دی او په دې سیټ کې شته. نو دا د پراپر سبسیټ شو. دا یو پراپر سبسیټ شو. دا هم پراپر سبسیټ دی. ولې ټو ون په دې کې راځي که نه ون او تhree داسې دي چې په دې کې شته او په دې کې نشته. زه تاسو پرې مثال صرف وکړم که نه زه دلته ډیفینیشن هم لیکلی شم خو زه چې په دې مثال پوه شئ نو بیا به ډېره ښه خبره وي. دا 3 پراپر سبسیټ دی. ولې صحیح ده ځکه چې دا 3 په دې کې ټوټل راځي 1 او 2 داسې دي چې په دې کې نشته او په دې کې شته. بره دا 1,2 پراپر سبسیټ دی ځکه چې دا 1 2 په دې کې راځي 3 داسې سره چې په دې کې نشته او په دې کې شته. دا هم د پراپر سبسیټ دی. دا بر پوه شئ. دا هم د پراپر سبسیټ دی 1,3 ولې 2 داسې سره چې په دې کې شته په دې کې نشته. اوس دې ځای ته وګوره دې ځای ته دا د پراپر سبسیټ نه دی. سبسیټ دی سبسیټ دی پراپر نه دی. ولې ځکه چې دا ټول سیټ په دې کې پکې ته راځي او داسې کم از کم یو انس نشته چې په دې کې شته او په دې کې نشته. د دې هم ټول انس په دې کې د دې هم ټول انس په دې کې. مطلب دا چې دا د سبسیټ دی خو پراپر نه دی. نو دا کم سیټ شو دې ته ویل کېږي امپراپر سبسیټ. دا دې څه شو امپراپر سبسیټ. یاد ساتئ د یو سیټ مونږ اول له سبسیټ خبره وکړه ټوټل. نو په یو سیټ کې به کم از کم د هر یو سیټ په دوه سبسیټ خامخا امټي او دا سیټ په خپله د هر یو سیټ په دوه سبسیټ خامخا امټي او هغه سیټ په خپله کم از کم چې د امټي نه علاوه هر یو سیټ مطلب نان امټي سیټ خبره کوم ها هر یو نان امټي سیټ په دوه سبسیټ خامخا امټي او هغه سیټ په خپله په پراپر او په امپراپر ما تاسو پرون په کړې پراپر سبسیټ څه ته ویل کېږي. مثال تور دا یو سیټ دی 1 مونږ وایو چې دا څه دی پراپر سبسیټ اله دی. که چېرته دا 1 دا چې کوم سیټ دی دا مکمل سیټ دا په دې کې پکې ته راتلو او کم از کم یو انس داسې وه چې هغه اضافي وه چې هغه په دې کې چې دا مکمل سیټ په دې کې راځي او یو انس کم از کم داسې وه چې هغه په دې کې وه او په دې کې نه وه. صحیح ده. دې ته ویل کېږي چې دا سیټ د پراپر سبسیټ دی. دا سیټ د پراپر سبسیټ دی. که چېرته دا غوړ سیټ په دې کې پکې ته راتلو کم از کم یو انس داسې وه چې هغه په دې سیټ کې وه په دې کې نه وه. دا ټول په دې کې پکې ته ټوټل راځي. صحیح ده. دغه شان دا امټي سیټ هم په دې کې پکې ته ټوټل راځي. نو دې امټي سیټ ته ویل کېږي چې دا د پراپر سبسیټ دی. نو د هر یو نان امټي سیټ چې صرف یو امپراپر سبسیټ دا یو امپراپر سبسیټ دی. دا زما پرې خبره پوه شئ. پوهېږئ که نه پوهېږئ. پرون مونږ ویډیو چې ګوره امټي او دا سیټ چې امپراپر سبسیټ دی. امټي امپراپر سبسیټ دی خو د خپل امټي سیټ ها د نان امټي سیټ نو د نان امټي سیټ با امټي سي دا به پراپر سبسیټ. نو اوس دا باقی چې کوم پاتې شو دا ټول څه دي دا دي پراپر سبسیټ. دا څه شو پراپر سبسیټ د دې سیټ دا باقی ټول پراپر سبسیټ دي. صرف دا یو پکې سره امپراپر سبسیټ دی. مطلب د دې سیټ و پراپر سبسیټ یو پکې امپراپر سبسیټ دی. اوس ګوره فارموله ګوره ښه په غور سره دې ته غوږ کېږئ. دې اولې ته که زه وګورم په دې کې الیمنټس نشته. د الیمنټس تعداد پکې سره 0 دی. الیمنټس پکې نشته خالي سیټ دی که نه. دې دویمې ته که زه وګورم په دې کې صرف یو الیمنټ دی n = 1 n مطلب الیمنټ ها چې کوم الیمنټس په دې کې پکې. دې درېمې ته که زه وګورم په دې کې 2 الیمنټس دي. دې ته که زه وګورم په دې کې څو الیمنټس دي 3. دې ته که زه وګورم په دې کې څو الیمنټس دي 4 دي رواني. د دې لپاره چې کوم موږ فارموله پرون ویډیو تاسو یې چې پرون چې موږ کوم فارموله ویډیو هغه څه وه چې دغه چې څو الیمنټس دي دغه به راولي د 2 په ایکسپوننټ کې به یې ولیکي. صحیح ده. نو ګوره دا 2 په خپل ځای ولګوه. ها دلته کې څو الیمنټس دي یو نو 2 په ایکسپوننټ کې 1 ولګوه. دلته کې څو الیمنټس دي 2 نو 2 په ایکسپوننټ کې 2 ولګوه. دلته کې څو الیمنټس دي 3 2 په ایکسپوننټ کې 3 ولګوه. دلته کې څو الیمنټس دي 4 2 په ایکسپوننټ کې 4 ولګوه. د دې به ټوټل دا به دې سي سبسیټس پي او د دې ټوټل سبسیټس څونه راغی ګوره ټوټل پاور 0 سره دي 1 په هر انس چې ایکسپوننټ 0 شي دا د 1 برابر کړه. د امټي سیټ با صرف یو سبسیټي
خبر باندې پوهیږي دا امټي په خپله خبر باندې پوه شئ دغه شانتې 2 to the power 1 دې سره راځي 2 د دې سیټ په دوه سبسټي یو امټي یو دا سیټ اوس لیکم ګوره د امټي سیټ بس یو سبسټي امټي په خپله دا د امټي سبسټ شو تاسو ګورئ سبسټ ولیکه دا خبر باندې پوه شئ د دې سیټ دوه سبسټي کم کم یو امټي دی یو دا سیټ په خپله خبر باندې پوه شئ د دې سیټ څو سبسټي 2 2 سره راځي 4 2 سکوير نه 4 راځي کنه د څلور سبسټس دي یو امټي یو 1 دا 1 دا a یو b یو a b څو شو څلور پوره شو دغه شان د دې سیټ په اته سبسټي د ده به صحیح 16 سبسټس صحیح ده د ده اته سبسټس دته لږ واضح کوم امټي a b c a b b c او a c او لاست کې a b c پرې باندې پوه شو اوس ګوره په دې کې ګورو چې پراپر کم کم دي او امپراپر کم کم دي دا ګوره دا چې کوم سبسټ د راغلی دا سره دا امپراپر سبسټ دی اوس مې دلته کې وی صحیح شو امټي د خپل ځان به صحیح امپراپر سبسټ وي او د بل سیټ به پراپر وي اوس دلته ګوره دلته کې پراپر کم سبسټ چې پراپر دی دا ښه دلته کې هم باندې سره امپراپر دی ګوره دا امټي به کې سره پراپر دی خبره مو کړه کنه امټي نه دی دا څه شو دا پراپر شو ها او دا خپل سیټ ځان په خپل باندې دا سره پراپر سبسټ دا امپراپر سبسټ خبر باندې پوه شو وزن دې ګوره پراپر سبسټس کم کم دي ها یو امټي شو یو امټي پراپر دی صحیح ده ها یو a یو b دا څه شو پراپر امپراپر په کوم یو دی دا سیټ په خپل و a, b په یو سیټ امپراپر سبسټ سپ یو وي چې امټي سیټ نه یو سیټ امپراپر سبسټ صحیح هغه یو وي مطلب سیټ په خپل پدې کې ګوره دا سپ سره امپراپر دی باقاعده و چې پاتې شو دا چې کوم و دی دا ټول سری پراپر دي سپ دا یو پکې سره امپراپر دی خبر باندې پوه شئ دا شان دا 16 دی پدې کې 15 چې هغه به صحیح پراپر به او یو به پکې صحیح امپراپر نو ما اصل کې دا خبره پدې کې واضح کوله چې امټي سیټ په د امټي سیټ امپراپر سبسټي او د نان امټي سیټ با د امټي سیټ پراپر سبسټي خبر بیا ریپیټ کو امټي سیټ با د امټي سیټ امپراپر سبسټي او د نان امټي سیټ با د امټي سیټ چې دا به صحیح دا به پراپر سبسټي په دې ځکه کې وګوره دا چې کوم امټي راغلی دی دا ټول دا پراپر دی صحیح ده دا ټول دی پراپر دی دلته کې ټول سری امپراپر دي خانو پر اول کې ما دلته کې دا دغه شانتي ولي کې په دې کې چې د پراپر سبسټ نشته دغه امپراپر دغه امټي سیټ په خپل باندې پرې باندې پوه شئ او دې بس دغه یو سبسټ راغی مونږ وې او هغه دغه امپراپر دی خبر باندې پوه شئ نو دې نه وځه کانسپټ پر تکلیری په الیمنټس کې مې ته لیکل فارموله چې مې ته مو لیکل ټیک ده نو مطلب دا چې اوس په سیټ کې هغه سلور الیمنټس دي نو دې په ټوټل سبسټ 16 راغیږي په دې کو 15 چې پراپر به یو بچي دا پکې صحیح امپراپر صحیح شو دا د سیټس متعلق مکمل خبرې شي پراپر امپراپر مکمل مکلی پاور سیټ څه ته ویل کیږي پاور سیټ ویم دا یو एग्जांपल مې راغسته په یو एग्जांपल کې دا ټول خبرې اترې ما وکړې صحیح ده بس مې چې کلیر شي اوس لاست نمبر خبر د پاور سیټ کله چې د یو سیټ ټول چې کوم سبسټ شي پراپر امپراپر خبره مګ نه راکړي کله چې د یو سیټ ټول چې کوم سبسټي هغه مونږ راوړو او هغه مونږ په یو غټ سیټ کې د قشانتي بند لکه دا اوس ټول سبسټي کنه دا په یو غټ سیټ کې د قشانتي بند کړ دا چې کوم یو سیټ وز دا یو سیټ لک شو کنه دا یو سیټ شو چې په دې یو غټ سیټ کې دا ټول سیټ د ټول سبسټ پراته دي د دې سیټ نو دا پاورفل دی طاقتور دی دې ته ویل کېږي دا څه شو دا سیټ دا پاور سیټ شو پاور سیټ د کوم سیټ د دې سیټ پاور سیټ شو د سی دا سیټ د پاور سیټ شو کته د شو کوی چې د دې ا سیټ پاور سیټ ولیکا ته به دا 16 سبسیټ راوالي او په یو غټ سیټ کې راغلی شاندې بند کې دغه چې کوم غټ سیټ راشي دې ته ویل کېږي پاور سیټ د دې خپل سبسیټ دا د دې خپل سیټ صحیح ده پاور سیټ چې موږ ډینوټ کوو په پی اف چې په دغه سیټ سی رې چې په پی اف سی باندې ډینوټ کوو
پاور سیټ په پی باندې مونږ ډینوټ کوو خبر باندې پوه شئ د پاور سیټ کارډینلټي سي کارډینلټي پیژنې کنه کارډینلټي چې په پاور سیټ کې پکې ته اوس ګوره دلته کې دا پکې ته سیټس دي په دې سیټ کې پکې ته سیټ راغلي دي الیمنٹ سیټس دي انسي نه دي اوس ښه دا یو الیمنٹ ته دا بل الیمنٹ ته دا بل الیمنٹ ته دا بل الیمنٹ اول به انسي وی لکه څنګه چې دا انسي دی 3 4 5 6 د سیټ په یو سیټ کې چې پکې د یو سیټ مونږ راوالو پای کې چې پکې ته صحیح هغه الیمنټس ابجیکټس دا عامه انسي یا چرته دي سي اي بي سي ورډز یا الفاظ صوبې سنمونه دای خو چې کله د پاور سیټ ونه مونږ راوالو د یو سیټ چې کله پاور سیټ راوالو کنه داغه الیمنټس سیټونه د یو سیټ چې کله موږ پاور سیټ راوړو پای کې چې پکې د کم الیمنټس راغلي اب سیټونه دا اوس ټول سیټونه دي کته خیال وکړئ نو تاسو نه تاسو تاسو چې د دې سیټ چې کم پاور سیټ ته داغه کارډینلټي سره کارډینلټي مطلب پای کې چې پکې د کم الیمنټس راځي داغه تعداد بسې اته سبسیټس ته 8 صحیح ده د دې سیټ چې کم پاور سیټ ته داغه به کارډینلټي سي 16 د دې سیټ چې کم پاور سیټ دی د کارډینلټي 32 تاسو پرې خبر باندې پوه شو د سیټ نه به دغه څنګه معلوموي سبسیټ طریقه پرې خبر باندې پوه شئ دا شو پراپر سیټ امپراپر سیټ او پاور سیټ په دې شیزونو باندې پوه شئ دا اوس کلیر شو اوورلیپینګ ډیسجوینټ دا اوس هم دا آسان دي دا ګران نه دي ها اوس اوورلیپینګ سیټ او ډیسجوینټ سیټ دا څه ته ویل کیږي په دې باره کې د قشن په مثال پوه کوم مثال تور دا ا یو سیټ ته پای کې 1 2 3 4 5 دا به کې एलिमेंट्स रागली सही है डब्ल्यू बी सेट दे पाई के द एलिमेंट रागली दी 4 5 6 7 8 द सी ओ बल सेट ते पदे के द एलिमेंट रागली दी हां ए बी सी बस दम से ए बी सी ओवरलैपिंग सेट्स सतवेले की वा या द बोनस सिवा सेट्स ته موږ وایو چې دا اوورلैपिंग کچرتا په دغه دوه سیټونو کې کم از کم یو انس یو شانتي و کله چې په دوه سیټونو کې کم از کم یو انس یو شانتي و کنه دې ته ویل کېږي دا اوورلैپینګ سیټس اوورلैپینګ سیټ چې هغه څه ته ویل کېږي دوه یا دوه نه سیوا سیټس ته ویل کېږي چې دا څه دي اوورلैپینګ دي چې کله په دې دوه کې کم از کم یو انس یو شانتي و یو انس پکې یو شانتي و ګور دې خبره مطلب څه شو دوا یا دوه سیوا سیټ ته ویل کېږي ال اوورلیپینګ چې کله د دې دوه سیټونو ته انټرسیکشن والی چې کم از کم یو انس پکې یو شانتي وکنه نو انټرسیکشن به امټي نه راځي مطلب انټرسیکشن به امټي نه د اوورلیپینګ سیټس انټرسیکشن امټي نه دا خبر ځان سره یاد ساتئ دوا یا دوه سیوا سیټس ته ویل کېږي چې اوورلیپینګ دي چې کله موږ دغه انټرسیکشن والو امټي را نشي لکه ګوره دا ای بي سیټ ګورم چې اوورلیپینګ دي کنه دي انټرسیکشن خو یې دی چې په دې باندې یو شان انسي وګوره چې هغه کې اوس ما اپریشن وکړل کنه چې یو شان انسي به کې اخته ولیکا نو دلته ګوره دلته 4 دی دلته 4 دی دلته 5 دی دلته 5 دی د دې په انټرسیکشن 4 او 5 لرو مطلب ام ټي انټرسیکشن نه راغی کنه نو ا او بي سیټ چې دا ا او بي باندې سری دا اوورلیپینګ دي دا څه شو اوورلیپینګ وځ ګورم چې دا بي او سي اوورلیپینګ دي دا بي او سي اوورلیپینګ نه دي ولې په بي کې او په سي کې د یو انسم یو شانتي یو الیمنټ یو شانتي نشته دا اوورلیپینګ دي ا او سي اوورلیپینګ دي نه دي ولې په ا او سي کې د یو الیمنټ یو شانتي نشته ولته دلته دلته ان سي دلته ا بي سي یو شانتي پکې نشته نو چې کله دوه سیوا سیټونه دا څه قسمه تار واسطه چې داغه انټرسیکشن تاغستو پای کې یو شانتي سنو مطلب انټرسیکشن ام ټي نو صحیح ده دا یو شانتي پکې ورشته یو شانتي پکې وو نو دې څه ویل کې اوورلیپینګ او چې نو پکې نو دغه څه ویل کې ډیسجوینټ ورته ویل کې ها ډیسجوینټ سیټ څه ویل کې دا دی الټه ری بالکل دا زر ځکه لګیا مو دا ډایرکټ ټو د پوینټ خبر زره کوم چې موږ خپل لیکچر سره تعلق ساتو صحیح ده موږ اصل کې دا سبق نه دی بس لیکچر سره تعلق ساتو ډیسجوینټ سیټ څه ویل کې دوه سیوا سیټونه ویل کې دا ډیسجوینټ دي چې دا غته انټرسیکشن والی او سره شي ام ټي راشي مطلب چې یو شان دی یو انسم نه لکه واس دی ا او بي ا او سي سیټو ګوردا باندې سری ډیسجوینټ دی ولې ال د ان سي د ا بي سي یو شان دی پکې نشته دا ډیسجوینټ شو انټرسیکشن مطلب ام ټي راځي دا بي او سي ډیسجوینټ دی ولې ال د ان سي د ګلاندې ان سي دا ا بي سي یو شان دی پکې نشته د انټرسیکشن مطلب ام ټي راځي اصل کې دا ډیفینیشن مو ورسې پوری کړ وایا دوه سی واسطه ته ویل چې دا اوورلیپینګ دی کچر دې انټرسیکشن موږ واغس هغه ام ټي را نه ته مول انټرسیکشن ول ام ټي کې را نه دا اوورلیپینګ شو
و سوا سیټس ته موږ وایو چې دا ډیسجوینټ دي کچرته ولته انټرسیکشن واغست هغه سره راغی امټي راغی دې ته ویل کېږي سو ډیسجوینټ. اوس د وین ډایګرام چې دی دا څه ته ویل کېږي د یو سیټ چې کله موږ ګرافیکل صحیح شو یا ویجوال ریپرزنټیشن کوو مطلب موږ یو کس ته ښایو چې دا پلان کې سیټ شو دا دې سیټ شو دې ته ویل کېږي وین ډایګرام. مطلب ساده خبره مطلب دا دی چې په ډایګرام باندې کله موږ یو کس ته سیټ وښایو دې ته ویل کېږي سو وین ډایګرام. دا خبره وین یو ساينټیسټ یا کړو نو دې دوه جنو څه ویل کېږي وین ډایګرام ورته ویل کېږي. په وین ډایګرام باندې موږ اورلیپینګ سیټس څنګه ریپرزینټ کوو د اورلیپینګ سیټس لپاره به وین ډایګرام دې شي ګوره دا دې شي وستو دا مثال تور دا A سیټ ته دا به واسي چې کله د دوه سیټونو د وین ډایګرام واسم دا B سیټ شو دا یونیورسل شو دا A شو دا B شو نو اورلیپینګ سیټ لپاره وین ډایګرام دي شي ولې ځکه چې په دې دوه باندې د دې دوه انټرسیکشن امټي نه کنه مطلب هغه یو شان دي چې په خامخا یې کنه اقا چې کوم یو شان دي چې ابا موږ دلته یو شان الیمنټس موږ دلته کړو یا ساتي چې کله وین ډایګرام واسي د اورلیپینګ سیټ لپاره داسې طریقه به په دې طریقه سره واسي چې کله وین ډایګرام موږ وباسو د ډیسجوینټ سیټس لپاره نو په دې کې خو د دې انټرسیکشن سي ام ټي کنه نو په دې چې کوم دوه سیټونه وباسي ابر یو بل دغه شان جدا جدا وباسي جدا جدا ولې په دې کې یو شان سشته نه دا بر دې هغه وین ډایګرام راځي خبر باندې پوه شئ چې کله موږ وین ډایګرام وباسو د سب سیټ لپاره خصوصي د هغه سیټ لپاره چې کله دا مثال تور دا A سیټ ته دا صحیح سبسيډي رسو دا B د پراپر سبسيډي د پراپر سبسيډ لپاره خو چې کله موږ وین ډایګرام وباسو څنګه وباسو دا غیر لپاره به داسې قسم وباسو مثال تور دا A سیټ شو او دا B سیټ شو اوس پکې دا سیټ پکې د ټوټل راغلی لکه خیال دا A سیټ پر B کې پکې ته راغلی ټول ګوره دلته کې دا A او B اورلیپینګ دي ولې د اورلیپینګ ما ډیفینیشن دې سو کو چې کم از کم به په دې دوه سیټونو کې یو انسیم شانتي کنه اوس دلته دا A او B اورلیپینګ شو دا A سیټ هغه ډیفینیشن کو فالو کوي کنه کم از کم یو انس پکې وشات کټول سیټ پکې راغی هم اورلیپینګ صحیح ده دا خو په اورلیپینګ کې دا سره سبسیټ دی پراپر سبسیټ ورته موږ نو ذکر دي نو موږ لږ جدا کړی دی ها نو چې کله یو سیټ مکمل په دې سیټ کې پکې راغلی هغه لپاره وین ډایګرام دي شي چې کله صرف اورلیپینګ سین سی پکې وشانتي جدا دي کې جدا بیا دي شي واسي او چې بیخي پکې وشانتي سیری دا لپاره وین ډایګرام چې په دې دی بس دی باندې پوښي په دې باندې بیا یونین کول انټرسیکشن کول دا شذونه کول دا ان شاء الله بیا موږ په ایکسرسایز کې کوو د دې سپوري چې دا کومه خبره ده دا شوي د سیټ چې کوم د چپټر نوم کدا سوال کړو د چپټر نوم دا شي سیټ اینڈ فنکشن دا چپټر نوم د سیټ متعلق چې کومه وړې وړې خبرې کوم چې زموږ مخه ته پکار راځي امون ټولې وکړي صحیح ده ورلیپینګ سیټ او دا ټایپس اف سیټ شو ریپرزنټیشن اف سیټ دا موږ ما دا سویل په دې کې څو پسې یو بل ټاپک ته لته ویل کېږي ریلیشن نو ریلیشن بس په دې کې کوم ورپسې ریلیشن کوم او په ریلیشن پسې واپس بیا وزر اعظم څخه فنکشن نو دا اصل کې د لیکچر سٹارټ دی ما دا سویل چې په هر څونه پارټس کې چې دا کمپلیټ شو هغه پارټس کې سیټس متعلق چې کومه خبرې اترې هغه وشوي په دې پسې ان شاء الله زبیا نیکسټ کوم ریلیشن د ریلیشن سره چې کوم ریلیټډ د ریلیشن اصل کې راځي سیټ نه نو یو سره په سیټ باندې پوښي خصوصي په سم باندې ماده سوسوي مې دا شې امپورټنت دي سب سیټ شو پراپر سیټ شو امپراپر مې دا امپورټنت نو یو سره په سیټ باندې په سیټ سب سیټ پراپر سیټ په ریلیشن باندې پوښي په ریلیشن باندې پويږي بیا د ریلیشن نو ست بیا سره فنکشن صحیح دا مزه